الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دین د اسلام دا خبره موږ تاسو له خودلې ده. عمل د رب العالمین په نسبت هغه وخت کې قیمتي کیږي چې کله په دې کې صحیح نیتی. دیو جن امام قرطبی رحمه الله خپل تفسیر سوال لسم جلد کې لیکلي دي چې حدیث کې راځي الله عز وجل عمل الله یو وینا نه قبلی الا بعمل او عن قول او عمل نه قبلی مگر په نیت، قول او عمل او نیت نه قبلی الا باصابه السنه مگر په هغه ټیم کې چې هغه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت تابعداري. اوس دا خبره پیژندل پکار دی چې دا نیت سره ویل شي، ځکه دا خو معلومه شو چې دارومدار د عمل ټول په نیت دی. قصد، اراده او نیت دا ټول الفاظ مترادفه دي. د زړه صفت ته ویل شي. اهل المدا خبره ذکر کړې ده چې کله د انسان په زړه کې دا کیفیت برابر شو چې الله څنګه راضي کوم نو صحیح نیت، او کدا و چې داخله څنګه راضي کوم نو بد نیت. چا د شی ویل دی ودانیت عبارت ده د هغه ارادې نو په دې نفس کې د شی حرکت دی چې کوم شی د خواهش او د غرض برابر وي دغه په طرف باندې دا ور کوک مایلی کی. و ذهن لدا خبر راځي نو موږ به څنګه دا صحیح نیت کسب کو، څنګه به دا موږ وګټو، څنګه موږ د صحیح نیت ورا شو. اهل علم د غیر لپاره څه وجه ذکر کړی دی. اول قوت د ایمان. په دې طریقه کې چې کله د انسان په زړه کې د رب العالمین عظمت پروتي، دا چې قوي ایمان هم قوي دی، چې ایمان هم قوي نو د نیت هم به برابرۍ. او دویم په دې کې دا خبره ده چې انسان به د خپل ایمان په دې شرع باندې قوي کوي چې دا دین د رب العالمین دی، دا شرع د رب العالمین دی، د خپل بندگان لا تر څو پورې انسان په دغه شرع باندې دغه رضا لپاره ځان ورورسي. دریم دا به خپل په حرکت کې راولي. هغه آیتونه او حدیث به ګوري چې په باب د نیتونو کې خنیت باندې کوم نتیجه مرتب ده، په بد نیت باندې کوم نتیجه مرتب ده. لکه عبد الله ابن مبارک فرمایي چې د واړه نیت د وجنه غټ عمل وړي کې شو، د غټ نیت د وجنه وړي کې عمل غټ شي. څلورم انسان به سوچ کې د رب العالمین پر رضا کې اې دی وجنه د الله رب العزت رضا نه ورسره بل شي وشي نشي چې انسان اغه لمایل شي. او پنځمه کچیرته دا خپل زړه یو بنده د رب العالمین پر محبت باندې ډک کی چې زمونږ د الله محبت په څه باندې راځي او هغه په دې زړه کې دننه کې ته پوه شې په دې خبره باندې چې دې انسان په هر شي کې به خنيتي. شپږم اهل المدا خبره ذکر کړې ده د رب العالمین نه بسړې دعا غواړي چې الله عز وجل زما د نیت ته صحیح کا. اې دې وجنه اهل المدا خبره ذکر کړې ده چې سعید ابن مسیب رحمه الله کله چې والی اراده وکړه چې هغه قتل کم چا ورته عمره لاړ شي، اوس منیت نه کړم چې عمره لاړ شم او د حرم په دوخه کې کینم الله مال پټه اجر نه راکړي. کله کله د بای سلفونو بچا پښتنه وکړه چې راځي دغه د نیکی کارونه وکړو، وکړي چې رب العالمین مال صحیح نیت نصیب کړي زبې دا کار کوم او که صحیح نیت مال نصیب نشي زدا کار نه کو. اې دی وجنه ته اوس رحمه الله به خبره نه کوله مگر په نیت. او چا ورته دا ویلې لکه سعید بن مسیب نه یو کس مطالبه وکړه چې تاسو موږ د پاره دعا وغواړه، اوس کوم نیت نه لري چې کله نیت مکه به بوسره ګورو. حتی بعضی سلف دا خبره ذکر کړې ده وې ز په طلب د نیت کې ما د پاره د دې چې سړی مریض دی هغه پښتنه وکم دی وی مېش په اندازه باندې، لیکن زما د نیت نه برابر شوی. داود بن عمرو عالم هغه کتاب ولیکو د فضائل مبارک به امام احمد بن حنبل له پیش کې شدا وګوره. هغه ورته خبر وکړه چې ټیک دی کتاب درې کې لیکن په دې کې ضعیف سندونه دي. نو هغه ویلي چې ما په دې کې قتل کړی دی په نیت د عمل باندې. و ارکل چې امام احمد رحمه الله دویم کرت دا قتل وکړه په دقه نیت باندې، نبی ورته ویل چې رب العالمین تعالی جزای خیر درکې، ما خو به دې باندې ډېر انتهایی زیات نه پسان له حاصل کړ الغرض. دا و چې کله دا کتاب دله پیش کنه ورته ویل چې بده کې سندونه ضعیف دي، وی ویل ته په دې نیت باندې وګوره چې د عمل په نیت وګوره. وی ویل چې مال خو سره کتاب د وجه ډېر انتهایی زیاته پیدا رااله ځکه نیت دومره کار وکړو.
یحیی ابن کثیر دا خبره ذکر کوي زه میمون ابن مهران سره لاړم داغه د کور د دروازې پورې بیرته راوګرځېدم وې دی وخت کې دی بچی ورته دا خبره وکړه چې تا ماخوستن ډوډۍ دله پیش کړې وې کنه وی ویل چې نیت مې پکې نه او راشه د ماخوستن ډوډۍ زموږ سره بدی مقام کې وکوي دا مې د نیت نه ده دلیل به دې خبره باندې چې دا نیت د عمل روح دی روح چې کله نیت صحیح وي نو دی وخت کې د عملم درست او چې نیت ګډوډي به د عملم ګډوډ اهل علم دا خبره ذکر کړې ده د خلک په اعتبار د نیتونو سره متعدد اقسام لري بعض خلک په دې وجه باندې عمل کوي چې د ور نه بچم او بعضی په دې وجه باندې راځي چې رب العالمین نه متمر جنت برکي او څوک په بل نیت کوي څوک په بل نیت کوي حتی تر دې پورې اهل علم دا خبره ذکر کړې ده چې اعمال تاسو وګورئ دغه د پر ډېر انواع دي خو لیکن په درې شنو کې دا راګر کړی شوی دي یو لویل شي معاصی بل لویل شي طاعات او بل لویل شي مباحات ګناهونه چې هغه خپل ځنه په نیت باندې تغییر نه خوري او نه د قشنده مباحات ګرځيږي او نه طاعات ګرځيږي په دې نیت باندې جاهل انسان دې په دغه حدیث باندې استدلال کوي چې انما الاعمال بالنیات دې دا معنا شولا چې کوم وخت ما دا ګناه وکړل ځکه نیت میکړو الله مالا توفیق دې ګناه راکړي نه لکه ډېر کرته یو سړی دی هغه یو بل سړی غیبت کوي ولی وې په دې وخت کې د بل چا د زړه لحاظ ور باندې ما ساتلې دی یا د قشن یو مسکین انسان له ډوډۍ ور کوي حرامه د بل چا د مال د وجنه یا مدرسه جوړي یا جمعه جوړي یا بل په تور مثال اگر بات کوي په سبیل الله اس برابرۍ د الله د رضا په خاطر باندې په حرام مال باندې وې نیتونه به کې کړی دي نه حتی تر دې پر اهل دا خبره ذکر کړي سړی په جمعه کې کینی د طاعت دي لیکن په دې کې ډېر نیتونه کوي یو بده شنیت کې چې رب العالمین کور دی بل بده شنیت کې چې دلته انتظار د مانځو کوم رسول بل مانځنه بل بده شنیت کې چې د استر کې غوګونه مې د بد نظرې نه بچي بل بده شنیت کې چې اعتکاف نیت پکې وکا بل بده شي چې رب العالمین ذکر لزام فارغ کم بل بده شنیت کې امر بالمعروف را شنه المنکر دا منکر شغه بکوم او بل بده شنیت کې چې مسلمان سړي له بزو تور مثال خیر ورکوم ځکه جمعه له خیر ولا خلق راځي او بل بده شنیت کوم چې دا ګناهونه پر دم حیا من الله بل بده شنیت کوم چې د قران کریم درس کوم بل بده شنیت کوم چې بل چانه ذکر کوم بل بده شنیت کوم چې د علماو سره وځي کینم دغه ملاقات وکوم او بل بده شي کوم چې د ملائکه دعاګانې موږ لړاو ګرځي دا ټول نیتونه به کې وکا حتی تر دې پورې معاذ بن جبل به دا خبره کوله وې زه د خپل خوب په باره کې د شنیت کوم لکه څنګه چې به تور مثال زه ولاړم او عبادت کوم پاغه کې چې کوم نیت کړی دی حق ځا بده کی ابن قیم رحمه الله دا خبره ذکر کړی دا وکړه کله دا مباحات د نیکانو په خلکو کې طاعات وګرځي یعنی په صحیح نیت باندې حتی تر دې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې سړی د خپل بیبي سره جما کې په دې کې ثواب دی صحابه دا خبر وکړه یا رسول الله سړی خپل خواهش پوره کوي پاغه کې څنګه اجر دی وکه امدق او بسړی راوالی په حرام ځای کې نه به دا ګناه نه ویشتا ویچل په حلال ځای کې خود خوندا عمل شو نو الغرض محمد رسول الله فرمایي چې انما الاعمال بالنیات دارمدار د عمل نو ټول په نیتونو باندې دي هر عمل چې کوي پاغه کې متعدد نیتونه وکړه تر څو پر تعالی به اجر درکړي شي خو صحیح نیت په هغه ټیم کې انسان له نصیب کیږي اهل علم فرمایي چې کله بده کې یو څو کارونه اول قوت د ایمان د رب العالمین په عظمت دویم قوت د ایمان په شرع مطهره باندې او بل هغه ایتونه او احادیث ګره چې فضیلت د نیت کې راغلي دي دې سره کوشش کوه د رب العالمین پر رضا کې او د قشن د خپل رب العالمین د محبت نه ډکا او د رب العالمین دعاګانې وغواړه الله رب عزت موږ ته صحیح نیتونه نصیب کړي او صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد